السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مسلمانانو ملکو صرف او صرف په دې خاطر باندې حاضري کړې ده چې دې محفل کې او د دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو، او په دې باندې واقعي زموږ زړه ته ډېره زیاته خوشحالي رسېږي چې داسې مجلسونه وینو چې هغه مجلسونه د دې دپاره جوړ شوي چې په هغې کې د هغه علم چې هغې ته وحي وایي د هغې عالمان فارغېږي. د عالمان اصلي هم دوی دي چې څوک دا د وحي علم وکړي. وحي قرآن او حدیث دی. اوس که په دې دنیا کې خلک هر څومره نور علوم وکړي، خو څوک ورته عالم نه وایي، څوک ورته عالمه نه وایي. اگر که هغه بهر ملکونو له علم پسې لاړې شي، خو یا به ډاکټر کې جوړ شي، خلک به ورته ډاکټر صاحب وایي، یا به ته انجینر جوړ شي، خلک به ورته انجینر صاحب وایي، یا به ته بل څوک به هم هغې ته دا ونه وایي چې دا عالم دی، دغه علم کړی. عالم معنا چې علم یې کړی دی. دا افتخار د الله په توفیق باندې دې معاشرې د مسلمانانو او شریعت دا افتخار هغه چاته ورکړی دی چې هغوی دا د دین علم کوي. د دین علم چې چا وکړو هغې ته عالم ویلی کېږي، هغې ته علامه ویلی کېږي. اوس د دنیا علم چا ډېر هم کړی، خو ډاکټر صاحب وایي، انجینر صاحب وایي، یا به غټ صحافي وي، یا به بل یو معاشیاتو پروفیسر وایي، خو څوک هم هغې ته علامه نه وایي، څوک ورته عالم نه وایي. عالم هغه چاته ویلی کېږي چې هغه دا علم د وحي هغه زده کړي. دا علم د وحي دې ته الله تعالی ډېر دروند علم ویلی دی.
الله فرمای انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خپل رسول ته وای منګه تا ته درکو یو درون علم، درون من په تا باندې درون قول نازلو. دا داسې درون قول ورونو چې رسول الله ظاهریم درونو، د الفاظم درونو، د دې یادولم درونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې اولنی 15 آیاتونه نازل شو د اقرأ بسم ربک الذی خلق په غار حرا کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیف باندې پورته ځان راورسو. خدیجه الکبرا ته ویل چې زملونی زملونی، ما پټ که په ما باندې کمبلې واچوه، دسرونی، او ټول وجود یې رپېده او ویې فرمایله چې دا علم به زه برداشت نه کم، دا به ما قتل کی، ما به ووژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې په آخري پورې وحی راتلله، وایي د دې تندي نه بیا داسې دارې تللې د خولو، دونه درونو دا وحی. دا عروه یو روایت نقلی منقطع روایت دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به اذا اوحي الیه وهو على ناقة وزعت جيرانها على الأرض لا تستطيع أن تتحرك. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې بکله وحی راتلله او دا به په اوښه سورو، نو دا اوښه به دومره درنه شوله چې دې اوښې به د خپله غړۍ په دې ځمکه کېښودله، خو طاقت بیا نه و چې وخوځېږي د خپل ځای نه. زید ابن ثابت رضی الله عنه وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی شروع شول او د هغې دا ورون زما په ورون پروت و. وی ما ویله چې زما دا ورون ریزه ریزه جو جو دومره د دې وحی د علم هغه درونوالی و. الله خپل نبی باندې دا احسان کوي، موږ چې ورته اثبات وایو، الله په خپل نبی دا اثبات کوي چې دا علم د وحی دا مې تا ته آسان کړ، د دې د بارولو توفیق مې دله درکړ. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ما تا باندې دون احسان وکړ، تا ته مې هغه درون پیټ یې هغه آسان کړ، هغې ته مې ستاسې نه خلاصه کړله، تا ته مې د دغه باد د پورته کېدلو توفیق درکړ. دا اوس هم چې څوک دا علم زده کوي ورونو، دا د الله د توفیق نه غیر په بل څه نشي زده کولی. د باندې د الله خاص د الله تعالی خاص توفیق ورکړی چې د الله توفیق نه دا ډېر درون علم دی. د دې درون علم حاصلول دا د انسان د وس کار نه دی، خو د الله په توفیق موږ ته څونه اذان شوی دی. قد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ای مسلمانانو قرآن مې تاسې ته آسان کړی دی، څوک یې یادوئ، څوک دې نصیحت اخلئ. زموږ واړه واړه هلکان ګورئ، د الله په فضل سره د قرآن ټول قرآن یاد کي، په سینه کې پروت دي. واړه واړه ماشومان زمونږ الله په توفیق سره دا درون علم د هغې سینې ته کوشي. دغرنګه دا د وحي علم هغه ځان د قرآن علم نه دی، ورسره د حدیثو علم، د قرآن علم، د حدیثو علم، دا علم د وحي دی. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله وایي دا پیغمبر هسې خبرې خو نه کوي د خپل ځان نه، د ده دا خبرې چې دي، د ده دا حدیث چې دي، دا هم وحي ده. نو حدیث هم وحي ده، قرآن هم وحي ده،
دا چې څوک یاد کي او بیا فارغېږي ورونو دا د الله ډېر شکر ادا کړي. دې له زمونږ د دې ټولو د طرف نه دا حق جوړېږي چې موږ دوی ته مبارکي ووایو چې الله دې ستاسې دپاره دا مبارک کړي چې تاسې دا علم حاصل کړه. الله تعالی دې تاسې له دا توفیق درکړي چې دا دروند پیټی چې تاسې پورته کړه دا د قبره پورې پورته کوي. داسې نه چې لار کې د نه وغورځېږي، د قبره پورې پورته کوي. دا د دوی خلکو دپاره دعا اعزاز ډېر غټ اعزاز چې دوی د وحي علم زده کړه، د وحي د علم نه فراغت حاصل کړه. ورونو دا لوی نعمت چې دوی حاصل کړه دا هسې نه حاصلېږي. د دې په شا باندې یو لوی کوشش پروت دی. دا د وحي د علم د زده کړې دپاره ورونو د اول سر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د وحي علم خلقو له تعلیم ورکول نو په مسجد نبوي کې مدرسه جوړه کړه او هغه چې موږ او تاسې هر چا ته هغه نوم رسېدلی دی اصحاب صفه. اصحاب صفه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو. دغه صفه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه وه او د الله رسول د هغې استاد. د هغه وخت نه دا سلسله د علم وحي په دقه طریقه شروع شوې ده. دغه اساس و. اوس چې څوک دغه طریقه هغه زمونږ په دې علاقو کې په دغه طریقه روانېږي، د دغه علم د زده کړې دپاره مدرسه جوړوي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دغه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علم د خپرولو لپاره مدرسه جوړه کړې وه. اوس چې که زمونږ دا ډېر سخت کار دی د مدرسې چلول ورونو. ظاهره باندې دا کاري دا تعمیرات او دا خلک خو د دې چلول دا دومره ګران دي. دا محنت غواړي، دا مشقت غواړي، دا همت غواړي چې د مدرسه ته وچلې او په هغې کې د علم وحي فارغین ورکړي. دا د انسان دپاره لوی د خیر سبب شي. دقه کسان وارثین دي. په دې کې چې څوک هم امداد کوي صحابه کرامو به د دغه اصحاب صفو دپاره ډوډۍ به په اصحاب صفو په نورو صحابه وه. اصحاب صفه ډوډۍ، د اصحاب صفه جامې، د اصحاب صفه مشکلات دا به صحابه کرامو حلول. اوس چې موږ او تاسې ځان ته سلفیان وایو، سلف زموږ سلف خو دغه صحابه دي. موږ له هم پکار دا دي چې د دې مدارسو د طلباو، د دې مدارسو د استادانو د هغې د مشکلاتو خیال وساتو، په دې کاروان کې خپله حصه واچو، دې سره ملګرتوب وکړو. الله د خپل دین حفاظت کوي او دغه طریقه ده د حفاظت. خو زما او ستا حصه به پکې صحیح. ما او تا سره باید د خپلې حصې فکر شي چې موږ پکې څومره حصه اخیستې ده. دوی له الله توفیق ورکړی دی، جوړې کړي دي دا مدرسې، همت یې دی. خو زما او ستا حصه پکې صحیح. دا مدرسه چې د چا په همت جوړه شوې ده، د اول وخت د حالاتو او د اوس حالاتو دې څومره فارغین ورکړل. دا د دوی د انعام ځای دی. الله شکر ادا کول پې پکار دی. الله دا ستا په توفیق، دا علم که څوک زده کوي د الله په توفیق باندې، د الله د طرف نه عمده سلسله الله قرآن کې بیان کړې ده. دا ما چې کوم آیات ولوستو د سورت توبې چې فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ولې د هر یو خلکو نه څه کسان نه وځي، ځان نه مختص کوي، ځان د کارونو نه وزګاروي، د دې دپاره لیتفقهوا فی الدین، چې هغوی فقه د دین حاصله کړي، پوهه د دین حاصله کړي. مفسرین وایي د دې آیات نه دا معلومیږي چې په هره معاشره باندې دا فرض دی چې هغوی کې د څه کسان وځي، ځان د مختص کړي د دې علم د زده کړولو دپاره، ودې وځي، سفر دې وکړي. د الله اصل کې چې چاته مې اراده الله وکړي د خیر نو هغې ته د دې علم طرف ته توفیق ورکړي. امام بخاري باب تړلی، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکړي هغه له د دین فقاهت ورکړي، هغه د دین په لاره کې مشغول کړي. دته الله تعالی اراده د خیر کړې ده. د الله رسول دا ویلي چې چاته هم الله تعالی اراده د خیر وکړي هغه په دا فقه تفقه د دین ورکړي، پوهه د دین. یو مسله زده کول امام شافعي رحمه الله له تفسیر حازم کې د هغه قول نقل دی، وایي چې العلم افضل من الصلاه، د علم یو مسله زده کول ډېر غوره دي د نفلي منځونو نه، چې سړی نفلي منځونه کوي د دې نه دا ډېر غوره دي. لیکن یو حدیث هم دی د مشکات راخیستی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الفقیه الواحد اشد علی الشیطان من 1000 عابدین. یو سړی چې پوهه دی په دین کې، فقه د دین حاصله کړې ده، علم د دین حاصل کړی دی، دا د زرو عابدانو نه په شیطان سخت دی. زر عابدان خلک چې جومات کې ناست دي په هغې د شیطان دومره پروا نه راځي لکه څومره چې د علم زده کوونکي د هغې نه قهر ورځي شیطان ته. ځکه دا علم چې دی دا سبب دی د اصلاح د دې انسانانو، هم د اصلاح د دنیا، هم د اصلاح او د فایدې د آخرت، هم د کامیابۍ د دنیا، هم کامیابي د آخرت، هغه په دې علم باندې راځي. که دا علم نه وي بیا به د معاشره اصلاح نه وي. امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی دی، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. چې که دا مدارس، دا طریقه، دا د علم زده کړه نه وي، دې معاشرې نه به دا علم واخلي، دې عالمان به مړه شي، وروسته به وارثان نه وي، جهال خلک به د معاشرې مشران شي، جاهلان خلک، هغې نه به پوښتنه کېږي، هغې به فتوې ورکوي، هغه به په خپله هم ګمراهي، معاشره به هم ټوله د ګمراهۍ طرف ته بوځي. نو زما غرض دا دی ورونو چې دا مدارس د دې نه خیر خوړېږي، او د دې لپاره د امداد سره سره دعاګانې د دې چلوونکو ته د دیو برخه اخیستونکو کې دوی ته دعاګانې پکار دي، او دغه خویندو ته چې کوم فارغه شولې د هغوی لپاره زموږ د زړه نه دا دعا ده چې الله تعالی دې
دوی له دا توفیق ورکړي دی چې دا دروند مسؤلیت پورته کړه الله دې د دې توفیق ورکړي او دا توفیق دې ول الله تعالی تر قبر پورې ورکړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.